حدیث شریف کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کی کہ سوک صورت اخلاص دری دلوئی دل اللہ تعالی حکمن دا قرآن شریف دا ختم ثواب ورکی نگورا مختصر صورت او پا دری دلبانی حکمن انعامن اللہ تعالی پا عمل نامہ کی دا قرآن شریف دا ختم ثواب لکی اللہ تعالی دی منگا تاسولا دا وینا توفیق راکی دا یو حدیث دویم حدیث شریف کی راضی سوک چی دا صورت لفظ لوئی اللہ تعالی والا جنت کی بنگلہ جوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی سوکی چی شل زلوئی دو بنگلی سوکی دیر زلوئی نو دری بنگلی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناسو پدا وقت کی اگر سوالو کہ یا رسول اللہ زمون خو با جنت کی دیر زیادی بنگلی وی جنت کی بخو زمون دیر بنگلی وی ذکر اغی خو با عاملانو اغی بخوی زمون خو با دیر بنگلی وی پا جنت کی اس کے تاسو سوچو کہ او سڑے وی رجی زی خو 1500 زلوام کنا یا مثلا زلزل زد رز وام دا سل بنگلی یو بنگلخ یو جرب کی خورازی کنا دا با تمر دیر سنگ یو دا با کم زی رازی ذکر دی انسان نامازو خود چرک نمو معمولی دی دیو خدا سوچو کی کنا دا غی جواب در تکو موسیٰ علیہ السلام سوالو کو یا اللہ تعالی اعلامو من متقیمو من اعلامو من لبا پا جنت کی جیداد زمکا دوتر چورتوائی دفتر جیداد زمکا دا سمر ورکے اللہ تعالیٰ نے سوالو کو اللہ تعالیٰ ورطا یا موسیٰ علیہ السلام دا ادنا مومن حال لرطوام دا اعلاغا پیتا قیاس کا معلوم کا ادنا مومن پیجے نہیں رونو کا نا کمزور ہے دا تاسو یہی کہ نسوز برگان خو نہیں ہے کل دروغ ہوئی کل غیبت کوئی کل ٹگی کوئی کل پردے گنے مات ہوئی دیتا ادنا مومن ہوئی خواہ دیتا ادنا منگا تاسو ادنا مومنانو کیو خواہ اعلا مومن با دا چاسی استا گوری امنا سرنک لالونا پراتی ورطا با گوری نا او منگا تاسو خو دیتا نگورو که گنے ٹرکونو پا زیدہ خلق دونا وی گنیت نو باسی دا ادنا مومن دے سرکو دے کنا پردائی مولے راوڑے گنے راوڑے پردائی پولا والے دا غیتا ادنا مومن وی خواہ دی ادنا مومن لبا پا جنت کی جیداد دفتر ورکی دی دنیا پا اللہ سمرا دی دنیا پا اللہ سمرا نستا خودی پا کیو کروڑ بنگلی ہی کنا دیا پا کی فتو لگی جواب التشوی دی خانا او دی لوی خلقو پا ہر خار کیو بنگلوی دلتا درمانی سو غلط آنگی تا نبودی التا خو بتا دیر لوی سڑے کنا فوشوی نو اور دائی کی با دی بنگلی وی نو پا لفظ اللہ جنت کی بنگلہ جوڑی رو را اس خو خستاسو دا اللہ دی منگل توفیق را کی درم حدیث شریف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کی سوچ صورت اخلاص سلزلہ وائی در دے سلزلہ دی سرینوا اللہ تعالیٰ دا 500 کالو گناہونا معاف کی نورونو زخپلا اس چپلار راتلم مازان سر اشپک سوزلہ ہوئی زمانو سکار دے او تاسو تو موقع دینا فائدہ واقع پا دی لارا چی زی را گئی او دکان کی ناسی اجرہ کی ناسی بلزای ناسی تاسو سکوی طول دا بٹخیل خونانی خو کٹونا مشلو الراس تا زان سر وائی کنا قل هو اللہ وحد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وائے زبدت پیو ازمیخ پیو کم ما خو پی تجربہ کری رکنا دیکی او بلا خبر زما قبلگار رحمت اللہ علیہ پاکی شل فائدی لکلی دی دا شل فائدون تا 2 فائدی یو دریوام یو فائدے دا لکلی چی سوک داوی دا عقیدہ و پا توحید دی رکھ لکی دویم دا دے با اللہ تعالی آخر خاتمہ بای پی ایمان کی او بلا فائدے دا چی دا پا قبر کی با اللہ تعالی نور پیدا کی سلورم فائدے دا اللہ تعالی با دا پا ظلق نور پیدا کی پینزم فائدہ دا درونو چی چر بدا سرے اللہ غریب کئینا فقر نبی اللہ تعالی بچ ساتی انہی پا دی کہ اللہ صمد دے او اللہ صمد کی حکمت دا دے چی اغویلے چی دا سرے با اللہ تعالی مالداری نو دا مجر تفائدی پا کی ہوئی زیخ پلم وام او تاسو لمیم دا خوخ دے وائی بکنا وائی اللہ تعالی دی توفیق در کی اللہ تعالی دی توفیق در کی ننزما طبیعت بوجھ باؤ ما چی قائسے پسی موزو کو نو تو آغا صورت ملک ہوئی میں گورا دی خلقو تے سمر لویا فائدہ و رسولہ صورت ملک چی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دا جمعی پا شپا بانی یا ہرش پہ ہوئی وہی منجیت من عذاب القبر نجات ورکی دا عذاب دا قبرنا
دا علما دا بزرگان مونږه تاسو له هغه خبرې راوباسي چې مونږ له نجات راکوي د عذابونو د دنیا او د آخرت نه. الله تعالی دې مونږه تاسو لرونو د دې صورت د وینا توفیق راکړي. نو د قرآن نه چې تختی هغه څه شیطان نه ښه نو تاسو اوس نه تاسو پکې راشي خدای مبخا هسې نه تاسو دلته ترجمه کوئ که نه نو تختئ مخه هسې نه چې املوکو ټول کې ته راشي هسې نه چې د املوکو ټول کې راشي نو تختئ ما دا خو نیمه ګنټۍ یا به ګنټۍ دې ته غوږ کېده ښه دې ته غوږ کېده د صفت د شیطان نه ووتې ولې که ته پوهېږې که نه پوهېږې ما ته پته ده کرکړې سر کو نه نه پېژنې خو ناس خو یې که نه ورته د قرآن قتل عبادت اورېدل عبادت زده کول عبادت قرآن بل تخول عبادت نو عبادت خو دی که نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله نه جمع کېږي مسلمانان په کورونو د الله تعالی کې ویتدارسون فی ما بینهم او دی درس کوي په مابین خپل کې لګیایي ناسي ویقرؤون الکتاب بل روایت کې راځي لولي قرآن لولي نو څه چل کېږي چې قرآن ته ناسي داسې ګوري الا نزلت علیهم السکینه الله وایي زه پې تسکین دل نازلوم زړه باندې به تسکین دل راځي وغشیتهم الرحمه او د رحمت ملائکې په رحمت کې هغوی پې راوروي لکه شبنم چې ورېږي داسې رحمت کې هغوی پټوي هغه ملائکې خو مونږ تاسو یې نه وینو ښه. او بل حدیث د مشکات نه معلومیږي یو اصحابي ناست دی هغه قرآن وي بهر اس تړلی او اس هغه اس به ټوپونه کړل دی بل پاسېده چې یاره زوی و د هغه یحیا نوم ویس نه چې دا اس چېرته کې زما دا زوی یحیا د خپو لاندې نه کي چې دا اس اولي ټوپونه وی نو ده به بار وکتل وریځ را کته شوې وه داسې نو ده به چې قرآن بس کړ نو اس به ټوپونه بس کړل چې ده به بیا شروع کړ بیا به اس ټوپونه شروع کړل ټوله شپه په دې حساب تېره کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم تسعار لار وختي ورته حضرت بیگا دقه شان چلو خوب مې نه دی کړی قرآن به مې لوستو بار بار ټوپونه کړل ما سره غم و چې یحیا چېرته د خپو لاندې نه کي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي دومره ملک راغلي وو په تا باندې رحمت ورو نو اس به ویرې چېرته د ملک وزر د خپو لاندې را نه شي نو اس به د یرې نه ټوپونه کړل. هر مسلمان چې قرآن ته ناسي په هغه دقه شان رحمتونه ورېږي دا حدیث دی نو خدای پاک دې تاسو دې رحمت ته ناس ساتي رحمت ته ناس هم خوشحاله یې په دې نن نه پس به وعده کوي چې بیا به نوځو ښه لسته کسان پاتې شي شل پاتې شي نور سپلای واخلئ تاسو روان شئ دا خو ستاسو رحمت نه دی خوښه او صفت در کې د خناس راغی الله دې مونږ د دې نه وساتي رونو الله دې مونږ بچ کړي که دا وخت ستا ډېر کاري شل کاره پرېږده وای دا نیمه ګنټه به ناست یو دا نیمه ګنټه مونږ الله له نشو ورکولی دا د الله د رضا دپاره قرآن کې ناسته قرآن ته بس دا د الله سره ناسته ده. ګورئ که دلته یو سړی راغی هغه قرآن وای او قسم یې تا ته وخوړل چې ما الله سره خبرې وکړې نو کتابونه وای خانس نه دی رښتیا یې ویلي دي قرآن الله سره کلام الله دی خبرې الله سره وکړي بالکل نو د الله تعالی دې مونږ تاسو ورته ناس ساتي. وغشیتهم الرحمه د رحمت ملائکې پې رحمت ولئ. او بله خبر ورته کوم درېمه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وذکر فی من عندهم دغه سړی چې قرآن ته ناسی دی الله په هغه ملائکو کې ذکر کړي چې الله څخه دي کوم ملائکې الله څخه دي برا ځکه لا یعلم جنود ربک الا هو نو هغه ملائکو کې الله ذکر کړي فلانی د فلانی ځای زما کتاب ته ناست دی ملائکو ته فخرا الله وایي ښه نو دم خوښه ده چې الله مونږ په ملائکو کې ذکر کړي بس نن نه وعده وکړي چې بیا به د درس د قرآن نه وځو نه که واړه یې یا که لوی یې دا یو ګنټه پابندي په ځان باندې وساتئ بیا برکاتو ته وګورئ رونو اما ته پته ده چې تاسو پوهېږئ نه زه ورته خبره کوم تاسو ځکه نه پوهېږئ تاسو مثال له کڼو کونتره دی کڼې کونترې باندې ډس کو دا نه اوري پوه شوئ پوهېږئ نه خو رحمت خو در باندې ورېږي که نه پوهېږئ نه الله خو ملائکو کې ذکر کوي که نه او دا یاد ساتئ حدیث شریف کې راځي افضل عبادت امتی بہتر عبادت دو امت زما
القرآن نظرا قرآن ته په نظر باندې ګورا دا قرآن را واخله د قشان ورته نظر باندې ګورا دا بهتر عبادت دی او حدیث شریف کې راځي یو سړی په ځان سره په یاد قرآن وای دله زر درجه اجر دی یو سړی قرآن کې قرآن ته ګوري د قشانتی او وای دله 2000 درجه اجر دی یو د کتو او بل دی وینا نو دا مخه درونو الله تعالی دې مونږه تاسو له توفیق راکړي خو تاسو ته خبره کوم تاسو په قرآن باندې ځان قربانوي که چا لږه بې ادبي وکړ ټول پې ځان قربانوي که نه خو وایي چرګ دې یم خو خورم یمه خو کینئ نه ورته راځئ نه ورته زده کوئ یې نه وایئ یې نه دا ولې د دې وجه تاسو ته معلومه ده د دې وجه راته ووایه که وایي چې زما کار دی یقین وساته که مونږ درته اوزګار ښکارېږو ښه چې زمونږ کوم کار دی که نه مونږ کله کله پکې ډوډۍ هم پرېږدو داسې کارونه دي تاسو خو ټول بټخېلې خونان یئ ستاسو څه کار دی نو دا وجه نه ده چې زما کار دی یا زه دا دی یا دا دی نه 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 دا ټول غلطي دي ښه صحیح وجه ووایه صحیح وجه تاسو له درځي نه زه درته وایم الله تعالی مونږ ته حال وایي دا سړی ښه سړی دی خو دکې لږ تکبر دی الله وایي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الله وایي اړوند د آیاتونو خپلونه د کتاب خپلنا هغه کسان چې تکبر کوي په ځمکه کې بر نه حق چا کې چې تکبر یې الله وایي دې خپل کتاب ته نه پرېږدمه الله دې دې مرض نه مونږ بچو ساتي ښه اوس په مرض پوه شوئ که نه بس دا تکبر به لرې کوي ښه الله تعالی دې مونږ تاسو ورته راولي اوس وایست دا خو الله راته حال وایي ده کې لږ تکبر ټوکېدلی دی دی ځکه نه کیني نو الله دې مونږ له تکبر لرې کړي ښه تکبر عزازیل را خوار کرده و زندان لعنت گرفتار کرده از عزازیل خوار کرده نو تا به څنګه نه خوارئ اوس وایي علاج څه دی استاد علاج دا دی یو شپه راشي الله تعالی ته یو څلور رکاته نفل وضو ته ودرېږه او وجاړه وایي یا الله ما باندې دا قرآن ووایي یا الله ما قرآن ته کینې یا الله تی په ما زده کړي یا الله ته ما ته وخت راکړي فرصت راکړي توفیق راکړي یو دوه درې شپې وجاړه الله ته الله به وایي راغه کښېنه توفیق به درله درکړي کې به دې نه وي اوبه وایي در باندې ته جاړې نه راځې نه غواړې نه الله وایي زه رک شه رزړو کې سوټا نه صحیح ته دې پکې نه که نه ته دې پکې نه که نه بل له به توفیق ورکړي بل له به توفیق ورکړي الله تعالی دې مونږه تاسو ورته راولي رونو نو مرض میم درته خو علاج مې درته ومخو اوس خوښه د مېرمنې که پستي خوري که ریمنې اوس تاسو خوښه ده چې څه کوئ راځئ که نه راځئ وایي شي زمونږ خو زړونه که ته کافر یې زما جګر یې زمونږ خو در باندې خفه کېږو رونو وایي شي نور الله تعالی پیغمبر ته وایي لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر هېڅ پروا مه ساته ته خپل حق ادا کو بلغ ما انزل الیک ورسوه هغه چې تا ته نازل شوي دي الا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر څه پروا مه ساته ورونو مونږ تاسو زمونږ علاقه کې یو عالم تېر شوی دی هغه ویې نه دي جنت کې مونږ یوازې هم خوشحاله یو خو چې دا ورونه راسره یې ګپ شپ برابر یې نه وي ډېر به خوشحاله یو نو مونږ هم چې ټول یو ځای کې یو جومات جنت دی رونو دا یاد ساتئ دا جومات جنت دی چا ویلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی ما ریاض الجنت یا رسول الله قال المساجد جوماتونه جنت دی شیخ اکبر ثابت کړي دي چې دنیا کې هم جنت دی هم دوزخ دی نو جنت په دنیا کې څه دی جوماتونه نیک مجلس نو په دې جنت باندې به هغه جنت ګټو ښه هغه جنت به ملاویږي الله دې مونږ تاسو دې جنت کې کلک ساتي نو په دې جنت کې خوشحاله یې هغه جنت ته به الله مونږ بوځي الله تعالی دې مونږ تاسو هغه جنت ته بوځي په دې جنت باندې ښه بل حدیث کې راځي ما ریاض الجنت یا رسول الله قال حلق الذکر حلقې د ذکر قرآن ته ناسې حلقه هم جوړه کړې ده لشل کسان ناسې قرآن ته دا حلقه د ذکر ده دغه دا پکې هغه حلقه د ذکر ده په جنت کې الله تعالی او ګوره په جنت کې مونږ ته الله تعالی د حدیث شریف کې راځي د مقطعاتو تفسیر کوي راته خانه خوند دپاره هلته سبق نه وایي خطا ته سبق دلته ختم شو خو هلته به الله د جنتیانو د خوشحالۍ دپاره د مقطعاتو معنی کوي الله تعالی به جنتیانو ته جنت کې به هم ګورې خبره کوم الله تعالی دې مونږ تاسو له دا قرآن په دنیا کې قبر کې قیامت کې جنت کې ملګری کړي نورونو قرآن ته کښېنئ او شکر وباسئ الله تعالی به له وخت درکړی دی لږ ته ژوند الله تعالی
مونږه تاسو لرا کړل راشي چې دا ژوند خپل قیمتي کوخه او دا ژوند چې قیمتي کیږي دا قرآن سره کیږي. او تاسو ته یو مثال وامه، یو زمیدار سره، دا زمیدار ډېر ښه خلک دی، الله دې هسې وبخي ښه، ځکه ټول عمر دې ځمکې سره پرزول کوي، نو دی پلی اړی دی پلی اړی دی پلی اړی دی پلی اړی، دا د دې کار دی ښه. نو ستړی شي بوډا شو، چې بوډا شو نو بیا عجز له څه ورتلل نه، اوس چې څه ورتلل نه نو راغی او دس به یې وکړو، اوس کته الف بی تی سی هېڅ نه پوهېږي توتي و، نو قرآن به یې راواغسته، صرف په کرښه باندې به یې داسې ګوته ګرځوله، ګورې ښه، نور ټکې وله نه ورته. یو کال یو نیم یې دا چل وکړ، مړ شو. چا خوب کې ولید وی الله تعالی در سره څه چل وکړ، وی چپ راته وی چې دومره نیکي دي چې لکه توی ته چې تک دي، ځکه خو په همیشه به یې چوکه باندې غوان والي دي. نو خو زه زما کتاب ته ناست وی ګوته به دې پې ګرځوله نو جنت ته ځه، نو چې هغه نه ورتله هسې ګوته ګرځول هغه جنت ته بوځي. نو چې مونږ تاسو ناست وي ورته راته وایي اقیمو الصلاة مونځ له راځو، من شهد منکم الشهر فلیصمه، روژې میاشت راشي روژه نیسي، روژې من استطاع الیه سبیلا، طاقت وي حج لذي، نو مونږ ته به بخښنه نه کوي ورونو، کلک ساتئ الله تعالی به راته بخښنه کوي. الله تعالی ارحم الراحمین زمونږ سره وعده کړې ده ښه، خو لیکن تاسو مو وایي د کونډې زویه څه خو بویه که نه، څه خو تاسو هم لټ نه خپاړوئ. الله تعالی دې توفیق راکړي. نو قرآن ته کښېنئ ورونو ښه، الله تعالی دې دا قرآن زمونږ ستاسو ملګری کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما افضل عبادت امتی، بهتر عبادت د امت زما القرآن نظرا، قرآن ته په نظر باندې ګوره، دا بهتر عبادت دی. او بل حدیث شریف کې راځي اوس ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، هغه کس چې نوي په سینه د هغه کې یو حصه د قرآن نه، د هغه مثال د څه دی؟ په شان د روان کور دی. روان کور آباد کور یې پکار دی که روان کور؟ الله دې مونږ تاسو آباد کورونه کړي ښه، په آباد کور باندې سړی نفع اخلي، فایده اخلي. اوس تاسو خبره کوم که نه، دی خو مردم شماري نه کوي که نه، که مردم شماري وکړو نو پاکستان ټول روان کورونه دی، آباد پکې نشته دی. آباد خو دې سرحد کې آباد دی، دا بلوچستان آباد دی، ولې دا خلک دی قرآن وایي، او کته به یو لاس کسانی نور ټول کانډر دی. ګورې ښه، دغه مسلمان کانډرو مثال دی، هغه مسلمان چې هغه له قرآن ورځي ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، په شان د روان کور دی. بل مثال درته وایم چې تاسو پوه شئ، روح چاله چې قرآن ورځي نو دی په مثل د ژوندي دی. چا ویلی دي؟ قرآن. الله ډېرو آیاتونو کې قرآن ته روح وایي، خو دو آیاتونو ته شاهدان پیش کوم. یسألونک عن الروح وننزل الملائکة بروح، سوال بکی دی تانه د قرآن، نازلو ملائکی بروح په قرآن سره. نو چې قرآن چاله وردی دی په مثل د ژوندي، چې چاله نه وردی دی په مثل د څه دی؟ د مړي دی. روح چې چا کې وي هغه ژوندی وي، چې روح چا کې نه وي هغه مړ وي که نه؟ الله تعالی دې دا مړي ژوندي کړي په قرآن ښه. هسې ګوپیان خلاص کړل ښه، نه مړه دي او ډوډۍ خوري، قرآن ولا نه وردی ډوډۍ خوري، ګوره مړی دي ډوډۍ خوري. الله تعالی دې دا مړي په قرآن ژوندي کړي. قرآن خو روح دی، چې چاله وردی دی په مثل د ژوندي، چې چاله نه وردی دی په مثل د مړ. بل مثال درته وایم، قرآن نور دی رونو، رڼا ده، یو رڼا ده عجیبه، چې چاله وردی دی په رڼا کې دی. چا ویلی دي چې قرآن رڼا ده؟ الله ویلی دي فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا، الله و ایمان راړی په ما باندې، په رسول زما باندې، والنور الذي انزلنا، په قرآن هغه چې ما نازل کړی دی. نو قرآن نور دی، چې چاله ورځي دی په رڼا کې، چې چاله نه ورځي نو دی څه کې دی؟ تیاره کې دی. قرآن راغلی د دې دپاره دی لیخرجهم من الظلمات الى النور، چې وباسي دا خلک د تیارې نه رڼا ته، د تیارې نه به رڼا ته وباسي. نورونو اوس که په ملک کې نظر وکړي که نه، نو اکثر خلک تیاره کې دی، لږونته خلک رڼا کې دی. او دغه رڼا ګوره تش یوازې دلته نه ده، دنیا کې به رڼا کې، قبر کې به دې رڼا وي، په دغه رڼا باندې به جنت ته روان یو. یسعى نورهم بین ایدیهم، نور ایمانی، نور قرآنی، نور اسلام، او دا نور به مخکې رستو روان وي، دا به تېنه روانې دی، په دې رڼا کې خانه په پولیسو رات روان وي.
منافق به ورته وایي انظرونا لږ انتظار راته وکئ نقتبس من نورکم چې موږ ستاسو په رڼا باندې قدم واخلو. ګوره مقام یو دی، په مسلمان رڼا او په کافر تیاره. مسلمان رڼا او په کافر تیاره، هغه زړه یو ده، وخت یو دی، میدان یو دی. کافر ته به تیاري، مسلمان ته به رڼایي. ولې د کې هغه نور ایمان دی، نور قرآن دی، نور اسلام دی. د دې وجې نه به دی به په رڼا کې ځي. نو دا کافر منافق به د مسلمان ته وایي انظرونا نقتبس من نورکم، لږ انتظار راته وکړي چې ستاسو رڼا باندې موږ هم قدم واخلو. مسلمان کاکا به ورته څه وایي فرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس ځان له نور ګوره. موږ دله ولې نور درکو ته جرنده جومات پېژنې که غونډې اړې؟ دا د دې ځای دی. هلته خو د ما سره دشمني ساتله، هلته قرآن تا منه، هلته په قرآن عمل دې کو، هلته به د قرآن درس ته کېناستې چې دلته نور غواړې. څه جواب به ورکوي؟ فرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس ځان له نور ګوره. الله دې موږ رونو په دې نورونو کې ساتي ښه.